بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ورور ستاسو خبریال کفایت الله یوسفزی نن تاسو سره مخامخ یم د منظري بابا نه. منظري بابا د هرچند په لار دی د 400 نه چې راځي او د هرچند نه تقریبا لګبګ 25-30 کیلومتر بهر دی. خښتا د غرونو علاقه ده او د منظري بابا مزار دی. یو خښتا لوکیشن دی او د سیل سپاټ زیم دی. ډېر خلک راځي او د ورسره ملحقه قبرستان پخواني اوږد دغه دي پکې قبرونه دي پکې او جوخ چې دی نو بلکل د غرونو په منځ کې منظري بابا. دا د منظري بابا دننی سر او مرکزي دوه قبرونه دي، عبدالرحمن خان او رمزیب خان. دعا وکړه، مونږ ته هم دعا وکړه. یو قبر چې دی نو اخوا دی دوه د ماشومانو ښکاري. د دې د ماشومانو قبر همداسې دی چې یو دلته دی د ماشوم چې کافي غټ قبرونه دي، خو د دې قبرونو په نسبت باندې داسې ښکاري لکه چې د ماشومانو قبرونه او دا شاته عیسه ده. دا هم غرونه دي او دا د منظري بابا لنګر دی او تاسو ته د لنګر اندرونی حصه ښایو. دې کې دې وخت کې کافي میلمانه راغلي دي. دا غټ غټ کټونه دي د غریزو علاقو د مهمان نوازۍ او بابا چیمسکي. دا د لنګر د لوښو د انځلو حصه تاسو ګورئ. دا ټول لوښي کوم کې چې په لنګر کې اخول پخول کېږي او دا د لنګر د اخولو پخولو غټ غټ نغري دي. دې وخت کې پې هم اوبه ګرمېږي، بعضې وخت چای نسکي، څه ملګري کمرو کې دننه ناست دي. او دا یو ډېره غټه بیره ده. که زه داسې وښیم نو د دې شاخونه د لرې لرې پورې تللي دي او په دې ټول لنګر باندې د دې یو سوری دی. دې سره جوخ چې دی نو دا د جومات حصه ده. بره ګمبد ښکاري نو هغه د منظري بابا مزار. دا د منظري بابا د جومات حصه ده. د ښار دا هم ځای دی او ورپسې بیا دغه مسجد راځي. دلته کې لا اوسه پورې ماشاءالله سرخه ده. عبدالرحمن ځان ته اوبه راوباسي د ده شهادام دپاره او ماشاءالله ښه ډېرې اوبه دي. که زه ښودلی شم عبدالرحمن د خپل حصې اوبه ځان ته راوښکې ماشاءالله. او دا هغه سرخه ده چې پخوا زموږ په علاقو کې هم په کورونو کې وي او ما ته یاد شي ما پې پخپله هم اوبه دغه کړي وي راوښکي دي. د کمال خبره دا ده چې دا چونکې غریزه علاقه ده او په غریزه علاقه کې کوی ډېر په مشکله باندې وځي نو دلته بیا هم دارې کوی کې ډېر نږدې اوبه دي، یعنې اکثر ډېر لرې پورې چې دی نو که چېرته څوک اوم باسي نو بیا پای کې ډېر لرې پورې دغه وي. دا د جومات حصه ده. ملګري بعضې مونځ نه دی کړی نو هغوی د مونځ تیاري دپاره دې خوا جومات طرف ته راځي. دا هغه خوړ دی چې مونږ په دې باندې لږ مخکې راغلو، اوچت طرف ته رالو او تاسو ګورئ دا غریزه علاقه په دې کې
د کجورې ونه ډېره عجیبه ده. یو دا ده، یو هغه ځای کې یو ونه په نظر باندې راځي. بس د الله په نعمتونو کې او د الله په کارونو کې کمی نشته، کن فیکون دی، او چې څوک غواړي نو هغه وخت سره هغه کېږي. دا هماغه خوړ دی او په لاندې باندې په دې کې اوبه ځي. دلته کې مونږ یو دوه ونیولې دي او په دې ونه کې د شاتو یو غټ ګبین که څه لږ ډېر دا کیمره ښودلی شي بلکل د شاتو نه ډک. بس دوی ته خدای پاک دا ځای په نښه کړو، د شاتو ګبینې پکې اچولې. کیدای شي خلکو په نظر کې راغلي، خو لا فلحال چا لاس نه دی ور اچولی. دا د منظري بابا مزار او لاندې ته د هغه خوړ، چونکې د هغه طرف نه خو مونږ په دغه ځایونو باندې راکوشو لاندې، او د دې اړخ نه ملګرو وی چېره په دې خوړ کې تېرېږو او هلته بیا لنګر طرف ته چې نو واپس راوخیږو. ډېر ښایسته د سیل سپاټ ځای نه د خیبر پښتونخوا د علاقو تاسو ګورئ. دا ټول پتري پتري غرونه کوم چې پترې کاڼي وي، او دا سم غټ کاڼي هم پکې شته، خو اکثریت غرونه چې دي نو د دې پترو نه جوړ دي، کوم نه چې دوی دا دغه هم جوړ کړی دی، کمرې دیوالونه ترې دغه کوي جوړوي. دا زمونږ شاید به د وخت کې تاسو ګورئ چې د لنګر په بره حصه باندې زمونږ په تماشا او مونږه لنګر طرف ته چې دی نو واپس راورسېدو. دا دی یو دروازه ورته وایه نو دروازه غوندې کې ده، ګنې نو دا خوړ حصه ده او بره پې دوی پل تړلی دی، کوم باندې چې علمزیب خان او عبدالرحمن خان واپس تیر شو. دغه دی منظري بابا کې ما بعضې میږي ولیدل، ډېر غټ غټ میږي دي او ټول لوډېډ رواني په بره باندې ځان له څه مال خېجېږي. تاسو داسې وینئ څه پکې اکثر دا ایره هم غورځېږي او څه چې دي نو لګیا دي لا، خو دا میږي ډېر زیات غټ غټ دي. نیازګل په آخري ځل باندې چې په هکړه یو ځل کاوه او دا په دویم ځل باندې توره چې په هکړه. عبدالرحمن خان د چایو ډېر زیات په انتظار دی او شاهدین، دواړه شاهدین په عربو کې چې د دوی نو د هغې بیل ګرامري، لکه شاهد او شاهدین او شاهدون، دا دواړه په عرب بیل ګرامر وي، شاهدین هغې ته وي. نیازګله واچوه که نه یار، دا چای مې واچوه، لږ سر ته کوله وکړه که نه یار، داسې نه چې خلک بیا وایي چې تشه پتیله یې راوړې. دې نه بعد ملګري وایي د مازدیګر مونځ کوو او بس بیا بسم الله کوو، روانېږو بیا. او ډېر زیاته مزه وکړه. د شاهد بی د لاس کړی چې مونږ بلکل دا په نوړو را پاک کړی دی، او سیخونه هم د دنیا داسې غوښه پکې لا پاتې هم شوه. نو بس د دې نه پس به مونږ ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.